بشک. دویم فضیلت یې دا دی چې د نبی علیه الصلاة والسلام مسیو نو لہذا نور علی نور سونے پہ سہاگا. سبحان الله. نبی علیه الصلاة والسلام حدیث تی احب الله من احب حسینا. الله اکبر. څوک چې د حسین رضی الله تعالی عنہ سره څومره مینه محبت کوي الله به د هغه سره دومره مینه محبت کوي. سبحان الله. دویم حدیث نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي حسین منی و انا من حسین. حسین زما دی او زه د حسین یم. سبحان الله. نو یو خود د صحابي فضیلت ولې صحابي چې کم درجه ده دا کسبي نه ده په محنت نه حاصلیږي دا وهبي ده. وهبي دا ده چې د الله د طرفه بخشش دی. که یو کس څومره محنت وکړي خو د الله ولی جوړېدلی سي عالم به جوړ سي مفتي قاضي عالم هر څه به جوړ سي خو د صحابي درجه ته نسي رسېدلی. ولې یو تحفه د الله طرفه یو هدیه ده. بیا هغه محفلونه موږ د کومه راوړو چې په هغه محفل کې جبرائیل امین راکښته کېدی د صحابو په مجلس کې. هغه محفل نن موږ ته نه نصیب کېږي. هغه محفل موږ د کومه راوړو چې په هغه کې د الله قرآن نازل دی. سبحان الله. هغه محفل موږ د کومه راوړو چې په هغه کې د نبی علیه الصلاة والسلام په اقتدا کې هغه لمونځونه کېدل. هغه شونډان موږ د کومه راوړو چې د مهر نبوت بوسه یې اخیستل. سبحان الله. هغه لاسونه موږ د کومه راوړو چې تاجدار نبوت صلی الله علیه وسلم سے مصافحه کړې ده. نو د صحابي ځان ته یو درجه ده. ځکه الله رب العزت فرمایي قرآن کې اولئک هم الفائزون. کله الله فرمایي اولئک هم الصادقون. کله الله فرمایي اولئک هم الراشدون. کله الله فرمایي اولئک اعظم درجه. کله الله فرمایي رضی الله عنهم ورضوا عنه. کله الله فرمایي اولئک حزب الله. دا اولئک هم المهتدون هم الراشدون هم الصادقون. علما تشریف فرما دي مبتدا خبر مابین کې چې کله ضمیر راسي دا علمي بحث دی چې کله ضمیر راسي مبتدا د خبر پورې وتړي د دې معنی دا سواله چې کامیابی د صحابي پورې تړلې او دارنګه صحابه د کامیابی پورې تړلې او دارنګه صداقت د صحابه پورې تړلې صحابه د صداقت پورې تړلې او دارنګه صحابه ته الله لوی اعزاز درجه ورکړې ده. هغه درجه څه ده؟ الله اعلان کوي پارش باندې زما پیغمبر ستا د صحابه او سزر عظیم دی د ما سره راضي دی. کله الله فرمایي اولئک حزب الله. زما پیغمبر اگر چې که صحابه ستا دي خو فوج زما دی. کله الله رب العزت څه فرمایي په قرآن مجید کې اعد لهم جنات تجری تحتها الانهار. علما تشریف فرما دي معذرت کے ساتھ تعبیر بالمعنی زکوم زه اکثر په خپل بیان کوم اعد لهم جنات تجری تحتها الانهار. میرے سوڑا پیغمبر میں نے جنت سجائی تیرے یارو دے واسطے. صحابہ دا پار ما جنت سجاو کړی دي. صحابہ دا راشدون کی فائزون کی صادقون کی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ دې ټول کې معاویه داخل دی. پدې کې ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ داخل دي. پدې کې هند رضی الله تعالی عنہ داخل ده. پدې کې حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنہ داخل ده. پدې کې ابو بکر رضی الله تعالی عنہ پدې کې عمر رضی الله تعالی عنہ پدې کې حضرت حسن حضرت حسین حضرت علی حضرت بلال ټوټل صحابه رضی الله تعالی عنهم اجمعین داخل دي. قرآن کې الله اعلان کوي د دې سوال اخري حرف وایم کلن وعد الله الحسنى. الله فرمایي دا ټول صحابه چې د فتح مکه له مخې ایمان راوړی دي وروسته ایمان راوړی دي. چا انفاق کړي چا نه کړي. چا د الله په لار کې قتال کړي چا نه دی کړي. وعد الله الله د سره وعده کړی ده الحسنى د ټول سه د جنت وعده کړی. قرآن د الفاظ د الله فیصله اٹل الله. لہذا د قرآن چې کوم قرآن دی یو طرف ته قرآن بل طرف ته تاریخ دی. هر تاریخ ته به موږ نه ګورو که تاریخ د قرآن مطابق